دوستانو فارسی مذهب څه شی دی او فارسی سو خدای غړي فارسی خلق مړی خخی ولنه او د گیت په مخ کې ولې غورځوي چې کم مینار کې فارسی خپل مړی غورځي هغه مینار ته سوای په پاکستان او په انډیا کې دا مینارونه کم ځای دي په پاکستان کې کم شخصیات فارسی تعلق فارسی مذهب سره تعلق لري چې دا بنن زمنګ د ویډیو موضوع وي چې په نننې ویډیو کې به موږ تاسو ته د فارسی متعلق حیرت انگیز معلومات درکو خو په ویډیو کې د مخکې تلو سره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ځان سره لایک لازمي کړئ ولې چې په دې چینل موږ تاسو ته دغسې کارآمد ویډیوګانې پیش کوو دوستانو فارسی د زرتش پیروکارو ته وایي عربیانو چې کله ایران فتح کو پاغه کې څه مسلمانان شو څه خلکو جزیه قبول کا او باقی په اتمه یا پلسمه صده کې هندستان ته واپس راغ د دې داوا دا چې د دې رهنما سره د اوستا هغه قدیم نسخه چې کومه د دې په پیغمبر په زرتشت یا په زرتشت باندې نازله شوی و د زرتشت منی او د اور عبادت کوي فارسی خپل مړی د سوځیدو یا د خخیدو په ځای په یو کلو میدان کې ولي ځکه چې دی به د مرغې وغیره به اخري دی خاص مینار ته مینار خاموشي یا دغمه ویلی شي دغمه په داسې ښارونو کې جوړیږي کم ځای کې چې د پارسیانو تعداد زیات وي مثال کې طور باندې ممبئی کراچۍ او نور داسې ښارونو کې دغمه موجوده ده د دې قبرستان هم وي چې دلته د خپل مړی مجبورن راوړي او خخی په لاهور کې فارسی قبرستان هم موجود دی دوستانو په کلو فضا کې رهایش کول د دې فارسی قوم په مذهبي فرایضونو کې داخل دي د پاکیزګۍ په وجه باندې د دې په هر مقام کې هر ټیم اور بل وي ولې نه چې هغه دی یو چراغ وي هندو سناتم درم او د يهوديانو په شانتي غیر تبلیغي مذهب دی یعنی چې فارسیان د خپل مذهب تبلیغ نه کوي او نه دی د نورو مذهبونو خلک په خپل مذهب کې داخلوي او نه په نورو مذهب خلکو کې ودونه کوي د دې دونه سخت مذهب باوجود هم اسلام عیسایت مسیحیت دی په دغه وجه د دغه اثراتونه محفوظ دي اصول علم د دې جزوه ایمان دی د هر فارسی په موبد کې یو سکول لازمی وي په غونډه دنیا کې د فارسی تعداد په 100 لکه کې دي چې په دې کې د ودونو رجحان د کمیدو په وجه په دې کې نور هم کمی را روان دي دوستانو د فارسی مذهب بانی زرتشت موجوده شمالی ایران کې 628 قبل مسیح کې پیدا شوی د کتاب نوم اوستا دی په یو زمانه کې فارسی مذهب د فارس سرکاري مذهب پاتې شوی دی ولې چې په 9مه صده کې مسلمانانو ایران فتح کو د ایران زیات اکثریت اسلام قبول کو د فارسی قوم اکثریت خو په ایران کې پاتې شو خو سونا فارسی خاندان هندستان ته هم راغله کوټه بمبئی کراچۍ غونتی خارونو کې څومره فارسی قوم آباد شو دوستانو د فارسی خپل وطن شمالي ایران دی چې نن هم هلته کې 25,000 فارسیان آباد دي خو په نن دور کې چې کم زیات فارسی قوم آباد دي ناغه په بهارت کې په ممبئی کې دي داسې خو په دنیا کې د آتش پرستو یعنی د زرتش قوم 100 لکه پاتې شوی دي خو د پاکستان نه د 13 کالو راځي فارسی قوم برطانیا او نور داسې ملکونو ته لاړل د دې اکثریت په بمبئی او دغه سره خوشا آباد دي دا خلک زیات کر تجارت پیشې والے دي او د سماجی بهبود په کار کې هم حصہ اخلي او ممبئی کې څومره هسپتالونه کتابخانه د دې په سرمایه باندې چلیږي دوستانو د هندستان لومبنه د فولاد کارخانه جمشید تاتا جوړ کړو د تعلق فارسی مذهب سره یعنی جمشید تاتا یو فارسی وو هندستان کې د جدید فلمونو او ډرامو جوړولو والا بانی هم یو فارسی دی نن په دنیا کې یو اندازې مطابق 1,40,000 فارسی باقی پاتې شوی دي چې په دې کې ډیر زیات په انډیا کې آباد دي د کم تعداد په وجه فارسی په انډیا کې معیشت کې ډیر اهم کردار ادا کوي تاتا خاندان د بهارت یو مشهور خاندان دی او د تاتا خاندان سره ملک کې چې کم خلک اوسېږي دا ټول په فارسی مذهب سره تعلق ساتي په پاکستان کې د سند دریم غټ ښار د سکر پرسنټ
چرچ والا چړې نه برا یو زوړ عمارت دی چې دا زوړ عمارت د پارسی درمشاله او عبادتګاه وا په سکر کې د پارسی ټیمپل د 100 کال راځي اوران پروت دی په دې عمارت باندې د ټیمپل کال لیکل شوی دی چې هغه 1923 دی او نوم یې لیکل دی ماما پارس په نوم باندې کراچۍ کې ماما پارسی نوم باندې سکول هم شته د کوټې سره تړل پارسی په حال کې د پاکستان درې غټو ښارونو کې کراچۍ لاهور او سکر کې دا خلک رهایش پذیر دي چې هلته کې د دې مینار خاموشي هم موجوده ده د پاکستان په تاریخ کې د پارسی قوم یو اهم کردار دی د ډیر کمی په وجه هم دی په پاکستان کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی یو پارسی شخصیت هم قائد اعظم متعارف کړي او بیا قائد اعظم محمد علی جنا یو پارسی خزي سره واده هم کړو چې اول یې هغه مسلمان کړه دوستانو په پاکستان او بھارت کې ماضی یعنی 15 کال مخکې په پارلیمنت کې نمائندګي هم وا خو په پاکستان کې د دې تعداد تقریبا 1800 دی اوس د دې خبرې خدشه چې روان الیکشن کې به دیله هندوان او مسلمان د سیکانو مقابله په وجه د الله د دې په پارلیمنت کې سیټ هم نوي او په پارلیمنت کې د دې کردار ډیر مثبت راځي په پاکستان کې عموماً تور باندې بود مذهب سیک مسلمانان د په پارسی باندې اتفاق کوي چې د دې بنیادی وجه دا چې پارسی په تعداد کې ډیر کم دي بل دا چې د دې اقتصادي او تعلیمي معیار ډیر زبردست دی دوستانو په پاکستان کې د معروف پارسی شخصیت نوم دی اوت شیر کوس جیتا دی 13 اپریل 1926 کې کراچۍ کې پیدا شو 1988 نه تر 2011 پورې د ډان اخبار لپاره هفتاوار کالم به د لیکلو چې ستاسو شمار به په پاکستان کې د پاکستان په انتهایی مستند او په بیباکه کالمنګارانو کې کیږي ډي جی سین ګورنمنت کالج نه تعلیم مکمل کېدو نه پس چې هغه خپل خاندانی کاروبار شپینګ سره منسلک وو چې د خپل خزي نن شي بیشنه دوه بچی دي چې د لور په کراچۍ کې رهایش پذیره ده او خاندانی کاروبار سره هم منسلک دي ولی چې د زوی یو معمار دی او هغه په امریکا کې دی د سره دی یو بزنسمن دی او سماجی کارکون دی ځکه خو په بهارت کې دادا نورنجی رنجیت تاتا نتن تاتا اصلی واډیا فیروز گاندھی یعنی سابق وزیر اعظم مهندرا گاندھی خاون واډیا خاندان او داتا خاندان او د پیناز ګلوکار سره سمرا ډیر خلک پارسی مذهب سره تعلق ساتي دوستانو د دې امید سره اجازت راکې او امید لرم چې زما دا ویډیو بس تاسو ډیره خوښ شي وي کدا ویډیو تاسو خوښ وي نو لایک کې شیر کې او ملاقات وکړو ان شاء الله په بل یو نوی انټرېسټینګ ویډیو کې تر هغه پورې ماته اجازت راکې د الله پامان